چې هغه افغانان فرام لاست ډیکیډ لکه فرام لاست 30-40 ایرز هغه دلته اوسېږي، دلته پیدایش دی د هغې خلکو، دلته سټیکس دي، کاروبارونه دي، دلته جایدادونه دي. نو آل اف ا سډن څنګه لکه اکدم فیصله وکړي. نو پکار ده دا زما د وفاقي ګورنمنټ نه دا لکه خواهش دی چې هغوی پکار ده هغوی له ټایم ورکړي او خپل دا کومه پولیس محکمه چې کومه ده دوی سټرانګ کړي. نو پولیس محکمه چې سټرانګ شي نو هغوی به جنګ وکړلی شي چې په ما سره ټوپک نه وي نو زه به په څه جنګ وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. صوبایي حکومت خو د امن و امان حوالې سره څه خاص پروګرامونه نشته دی او موږ انفارچونیټلی ډېر داسې سخت کرایسس کې روان یو او پکار ده چې صوبایي حکومت په دې باندې څه پراپر سټیپس واخلي او زمونږ کم مصبرون ما سره یو پولیس افسر ملاو شوی و. نو ما ته ان جنرال تپوس وکړو نو هغوی وویل موږ سره هېڅ قسم ته اوزار نشته چې په کوم باندې موږ جنګ وکړلی شو او موږ د سچویشن هینډل کړلی شو. لکه ډېر څیزونه دي چې پکار ده چې صوبایي حکومت په دې باندې سټیپ واخلي او خپل دا کومه پولیس محکمه چې کومه ده دوی سټرانګ کړي. نو پولیس محکمه چې سټرانګ شي نو هغوی به جنګ وکړلی شي چې په ما سره ټوپک نه وي نو زه به په څه جنګ وکړم. نو دې سره پکار ده چې دوی په دې باندې سټیپ واخلي او وفاق ته هم زما دغه د ریکویسټ دی، بلکې آلریډي موږ دا ډسکس کړی هم ده چې پکار ده په لکه دا یو داسې سچویشن دی چې دې کې اوس ضروري نه ده چې دې کې موږ سیاست وکړو یا پولیټیکل څه دغه وکړو. په دې کې پکار ده چې دې کې وفاق او صوبه په یو پیج باندې شي او په یو پیج باندې چې موږ نشو نو موږ د سچویشن موږ نشو هینډل کولی. مهرباني. بالکل جی دا خو انډرسټوډ خبره ده جی چې هغه افغانان فرام لاست ډیکیډ لکه فرام لاست 30-40 ایرز هغه دلته اوسېږي، دلته پیدایش دی د هغې خلکو، دلته سټیکس دي، کاروبارونه دي، دلته جایدادونه دي. نو آل اف ا سډن څنګه لکه اکدم فیصله وکړي. نو پکار ده دا زما د وفاقي ګورنمنټ نه دا لکه خواهش دی چې هغوی پکار ده هغوی له ټایم ورکړي.